बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې ټول به ټیک ټاک او خیر او دا هم امید لرم چې په تېره شوې ویډیو کې به تاسو ډېر پریکټس کړی او ډېر څه مو زده کړي. نن به باقاعده پر ټولز باندې کار سټارټو چې کوم ټولز دي ټیک د سلیکشن دپاره ټیک د په هغه باندې به کار سټارټو. نو راځئ سټارټ فوټوشاپ کولاو کړو. فوټوشاپ هم کولاو کړو. سټارټ کې دلته یو ډاکومنټ راوړو. دې ته زه نیم ورکوم. ټول نه مخکې تاسو ته ما ویلي دلته به یو پراپر نیم ورکوئ. نیم ورته زه ورکوم فرض کا بیکګراوند. بیکګراوند نوم مې ورکوم. سایز بای ډیفالټ 512 دا دی ټیک ده. خو زه وایم چې زما سره د یو ایمیج فوټو سایز راواخلي. اوکې مې لیکلی کوم زما سره دلته دا راغی. دلته ټول نه مخکې دا لاک دی ټیک ده. دې ګورئ دا یې ډبل په دې به ډبل کلیک کوئ. چې ډبل کلیک هم کوئ نو اوکې باندې به کلیک کوئ. دا به تاسو سره انلاک شي ټیک ده. بیا به تاسو دلته راشئ. دویم کار دلته ټول نه مخکې دلته دا ټول دی زموږ سره دې سایټ وګورئ. دې باندې کلیک کوئ. دا اولنی ټول دی ریکټینګولر مارکیو ټول. ریکټینګولر مارکیو ټول ته به دلته راشئ ټیک ده. په دې سټارټ واخلئ. د دې ځای نه فرض که دومره ځای تاسو څه شی کوئ دومره ځای تاسو ته پکار دی ټیک ده. نو دا تاسو دې ځای باندې ډایرکټ څومره سلیکشن کوئ هغه نو سلیکشن راواخلئ. فاست دې ځای کې دا ویډ او هایټ تاسو ته ښیم ټیک ده چې دومره انچز کې زموږ سره دا څه شی شو سیوا شو ټیک ده. ستاسو دومره ایریا پکاري دومره در سره پکاري څومره ایریا در سره پکاري ټیک ده. هغه تاسو دې نه راغستی شي. او بیا چې کوم تاسو دې له څه کلر ورکوئ ټیک ده. نه کلر تاسو دې ځای نه هم ورکولی شئ ټیک ده. دلته راتلی شئ د فین ټول په ترو باندې هم ورکولی شئ. فین ټول ټیک ده. دغه نه علاوه بل آسان کار د زه بل هم ښایم. ډایرکټ شارټکټ په ترو باندې هم تاسو ورکولی شئ. کنټرول زیډ انډو کوم یې زه دلته په دې باندې رایټ کلیک کوئ په دې سلیکشن باندې ټیک ده. دلته راشئ واپس د سلیکشن باندې کلیک کوئ او رایټ پې کلیک کوئ. دلته به چېرته وي پیل. دا پیل چې کوم دی په دې باندې تاسو کلیک کولی شئ. دلته به راشئ کلر به ورته سلیکټ کوئ ټیک ده. کلر او څه قسم کلر تاسو ته پکار دی نه زه وایم چې ما ته فیسبوک ټایپ کلر پکار دی. نو په دې شین کلر باندې کلیک کوئ. اوکې باندې کلیک کوئ. دلته هم اوکې کوئ. ستاسو سره به دلته شین کلر واخلي. که تاسو ډایرکټ د دې لپاره شارټکټ استعمالوئ نو شارټکټ دپاره زموږ سره دوه قسمه کلرونه دلته دي. یو دې ته بیکګراوند وایي او دې بل ته فارګراوند وایي. که بیکګراوند تاسو استعمالوئ ټیک ده. بیکګراوند کې زموږ سره څه قسم کلر دلته دی. بیکګراوند کې زموږ سره سپین دی او په فارګراوند کې زموږ سره څه قسم دی سور کلر دی. نو که فارګراوند تاسو استعمالوئ د دې لپاره ډایرکټ شارټکټ دی الټ او بیک سپیس. الټ پلس بیک سپیس تاسو ووهه ډایرکټ به زموږ سره څه شي کلر به راواخلي. که تاسو اوس لاندې دا بیکګراوند کلر استعمالوئ ټیک ده. دا بیکګراوند کلر زه چینج کوم چونکې دلته هم سپین دی او دلته هم بیا سپین اپلای کېږي نو موږ سره صحیح پته نه کېږي. دلته به دا زیړ کلر کړم چې موږ ته پته ولګي. نو اوس په بیکګراوند کې زموږ سره څه قسم شو زیړ کلر شو. زه اوس بیکګراوند کلر دلته استعمالوم. دې لپاره ډایرکټ زموږ سره شارټکټ دی کنټرول او بیک سپیس. کنټرول بیک سپیس زموږ سره د بیکګراوند لپاره شارټکټ دی او د فارګراوند کلر کې به تاسو استعمالوئ د دې لپاره زموږ سره ډایرکټ شارټکټ دی الټ او بیک سپیس ټیک ده. ښه فاز دلته دې ټولز ته وګورئ. دا واپس زه کنټرول زیډ کم. کنټرول زیډ چې زموږ سره څومره دي ټیک ده زموږ سره انډو کوي ون ټایم. کنټرول زیډ ای واپس زیړ او سور واپس دغه لپاره. خو که تاسو واپس ریورس ځئ یو سټپ بای سټپ خپل حالاتو ته ځئ ټیک ده نو څه شی به کوئ کنټرول الټ او زیډ به بیا وهئ. کنټرول الټ او پلس زیډ ټیک ده. ټول نه مخکې فاز دلته وګورئ. دا اولنی زموږ سره دی سلیکشن نیو سلیکشن. که تاسو نیو سلیکشن کوئ دې ځای کې تاسو څومره سلیکشن کوئ دې ځای نه تاسو راغستی شئ. دا دویم دلته زموږ سره دی ایډ ټو سلیکشن. ایډ ټو سلیکشن مطلب دا دی که تاسو د سلیکشن سره څه ایریا نور هم ایډ کوئ. زه هم دومره ایریا اوس نور ایډ کوم. دلته ورسره دومره نور هم ایډ کوم. نه زه ورسره باقاعده ایډ کولی شم د دې سلیکشن د ایریا سره څه ایریا زه سلیکټ کولی شم ټیک ده. یا دې ځای کې اوس تاسو دلته هم ایډ کولی شئ دلته هم ایډ کولی شئ دې ځای کې هم ایډ کولی شئ دلته هم ایډ کولی شئ. خو اوس که تاسو په دې باندې ډایرکټ څه کلر اپلای کوئ نو الټ بیک سپیس ووهئ ډایرکټ به ستاسو سره څه شی راواخلي د سیسټم نه به ډایرکټ ستاسو سره بیکګراوند راواخلي. خو چونکې دلته موږ په دې اولني سټپ کې زموږ سره څه شی کېږي دلته په نیو سلیکشن کې زموږ سره دلته یو ځل راشي نو چې بل موږ ایډ کوو نو بل لا سره نه ایډ کېږي.
چې بل تاسو اډ کوئ نه بل اډ کول لپاره بیا تاسو شي کوئ اډ ټو سلیکشن باندې بدلی کوئ نه غزګ نه ډایرکټ راځي اډ ټو سلیکشن په دې باندې بدلی کوئ نو تاسو څومره ایریا نور اډ کوئ نه اډ کیږي ورسره کدلته اډ کوئ کدلته اډ کوئ کوم ځای کې تاسو اډ کوئ دي ځین کې تاسو سره اډ کیږي دیم دلته دی سبټریکټ ټو سلیکشن د سبټریکټ ټو سلیکشن دا کار دی چې د فاست د سلیکشن د ایریا نه تاسو څومره سم منفي کوئ ماینس کوئ ټیک ده نه منفي کیږي تاسو زم دومره ایریا مې نه پکار زم دا ایریا مې نه پکار دا ایریا مې ټول نه دی پکار دا مې نه دی پکار ختمه دام ختمه ٹھیک ده دا ایریا مې نه دی پکار بس سلیکټ کوئ اتوماتیک به ختميږي ته چې دی ایریا نه څه شي ماینس کوم زم چې د دنه سایت ته راځم نه بیا به زه سبټریکټ ټو سلیکشن وم زه اوس دې نه څه اډ کولای نشم زه دې سبټریکټ کوم منفي کوم دي د سلیکشن د ایریا نه سم منفي کوم دا ګور بیا زموږ سره روسټر ډیر زیات پکار راځي څه زینه څه ایریا تاسو سلیکټ کوئ یا څه ورسره اډ کوئ ټیک ده نغه بیا دې ټول فترو باندې تاسو ډایرکټ کولای شئ صحیح ده د دې نه علاوه بل زموږ سره دی اوس دلته زه نور اډ کولای نشم که زه اډ کوم زه بیا واپس دی اډ ټو سلیکشن ته راځم اډ ټو سلیکشن باندې به زه کلیک کوم نو زما سره ایریا اډ شي که زه سبټریکټ کوم نو واپس په دې سبټریکټ ټو سلیکشن ته راشم دې ځای نه به زه سبټریکټ کوم دریم یو زموږ سره پکې راځي څلورم نمبر دې ته وایي انټرسیکټ وذ سلیکشن انټرسیکټ وذ سلیکشن دا کار دی چې زه په دې ایریا کې بس ماته دومره ایریا پکار ده دا نور څه ختمه که بس نور به اتوماتیکلی ختم شي هغه لګي ایریا به زموږ سره راواخلي که زه اوس وایم چې لکه دا ایریا زما سره ختمه که په دې کې را سره لږ ځای پاتې وګورئ دلته بل ځای کې دا ایریا نه سلیکټ کوي او په دقه سلیکشن کې چې دلته څه ځای سلیکټ کوي هغه به در سره سلیکټ کوي ټیک ده خو کمې به سیوا کې به نو بیا هم د سم لګي ټیک ده اوس دا دې وګورئ نو پکسل وی آر سلیکټډ ټیک ده دا کم سلیکشن چې دی د دې تاسو شی سلیکټ کې زه اوس دې نه بارم کوم ټیک ده بیا هم را سم نه سیوا کې خیال هم دی که زه اوس کوم بکې نه زما سره کمی ٹھیک ده نو اوس دا زموږ سره سلور ټولز پراپرټیز چې کوم دي د دې لپاره دا استعمالي اوس فرض کړه دلته تاسو زه راواخلم دلته یو سلیکشن راواخلم دومره سلیکشن مې راواغست ٹھیک ده دې له مې ما څه شی کلر ورکو دې له مې سور کلر ورکو آلټ بیک سپیس ټیک ده بیا مې دلته رالم بل سلیکشن ولا راخلم ټیک ده یو سلیکشن مې دا راواغست او د دې سره زه اوس ما اضافي کوم نه اډ ټو سلیکشن به زه اوس بیا دلته راولم ها بل به کې د کار خبره ده د اډ ټو سلیکشن کې دا سلیکشن تاسو یو ځای نه بل ځای ته وړې هم شي ٹھیک ده دا سلیکشن برا شي د دې ځای نه تاسو کم سیټ دا اوس پلین تاسو وړې شي خو دا بیا تاسو د کم ځای نه کوئ دې ځای کې سټوډنټان زیات تر کنفیوز کیږي نه کنفیوز کیږي مو چې کله تاسو دا سلیکشن د یو ځای نه بل ځای ته وړئ نه بیا اډ ټو سلیکشن یا سبټریکټ ټو سلیکشن یا انسرټ انټرسیکټ په دې باندې مکلیک کوئ ډایرکټ به بیا په یو ځای نه سلیکشن بل ځای ته وړئ نه بیا په څه باندې کلیک کوئ په نیو سلیکشن باندې به کلیک کوئ نه نیو سلیکشن زموږ سره دا سلیکشن د یو ځای نه بل ځای ته موو کوي هم ٹھیک ده زه چې دا اوس دلته راشم دا زما سره اډ کوي دا هم زما سره اډ شو دلته سره برم اډ شو ٹھیک شو اوس دا زه لکه ته شم دا سلیکشن راوړم نو بیا به څه شي کوم بیا به راځم نیو سلیکشن باندې به کلیک کوم نیو سلیکشن باندې مې کلیک کړم دا اوس کاته وړم دې سایت وړم کم سایت ته وړم دا زوړې راوړې شم ٹھیک ده اوس زما چې دله ز بل شان کلر ورکم دله زیړ کلر ورکم زیړ کلر لزر کوم نه الټ کنټرول او بیک سپیس په ډایرکټ کوم نه ماستر به زیړ کلر واخلم ٹھیک شو ها د دې نه علاوه دلته یو بل شی هم لیکل دی پیدر نه په پیدر باندې ځان لک شان فوې کوي مونږ چې همیشه د پاره مونږ وایو لکه مونږ یو تصویر جوړ کو یا مونږ داسې ډاکومېنټس جوړ کو چې دا ډاکومېنټس زموږ سره څوک نه چاته پته نه لګي چې دا ډاکومېنټس کوم زموږ سره دی چې دا زموږ سره چا بکی په فوټوشاپ ایډیټینګ کړل ٹھیک ده نو که تاسو تاسو جوړول غواړئ ټیک ده اوس مطلب زما شاته چې دا کومه کرسۍ ده دا کرسۍ او د دیوال دا کلر ټیک ده دا دواړه چې کوم دی اوس دا ته په اسانتیا سره څه شي کې فوټوشاپ کې د یو ځای نه بل ځای ته لری کولای شي کټ کولای شي ټیک ده خو اوس ان کیس کې د کرسۍ دا کلر د دیوال د کلر په شان نه بیا ته نشي کولای ټیک ده لکه دا شان تاسو کې پیدا کوئ نه دا بیا تاسو د سپترو باندې کولای شي د فیدر پترو باندې ګورو چې څنګه فیدر کار کوي زرم چې دا کم ډاکومېنټس ما سٹارټ کی په خپل زوړ حالت کې هغه سیو هغه ته واپس لوم دا شي نه زه ختموم نه کنټرول الټ او زد دا شارټ کټ دی کو زه مې چې یار زه ډایرکټ زه کنټرول الټ زد بار بار نشم واله نه دي د لپاره بل یو آپشن استعماليږي ریورټ ټیک ده دلته فایل تراشي او دا به کلیک کوي ریورټ پکې چرته ګورئ ریورټ دا یو دی خدا پکې نه کیږي نه کنټرول الټ زد باندې به کو
ریور په ایمیج کې اپلای کی دلته اپلای نشو نور ډاکومنټ کنټرول ډی می کو ٹھیک ده زه څه کوم په فیدر باندې لک کار کوم فیدر ته ګوره دومره سلیکشن ما وکړو سلیکشن زما سره وشو دلته زه راشم فیدر کې ولا زه ورکم زه ته چې راکې یو 30 پکسل فیدر ماته پکار دی ٹھیک ده الټ بیک سپیس میوا را سره امپلیمنٹ نشو الټ کنټرول زد واپس وما را بشم په دې باندې به رائټ کلیک کما ٹھیک ده فیدر د دوه درې ځایونو نه کیږي ټیک ده که د دې ځای نه تاسو کوئ که دلته راشئ خادي سلیکټ کړئ صحیح ده سلیکټ ته راشئ موډیفای ته راشئ ټیک ده په دې کې دا ته ورکړلې ډایرکټ شارټکټ چې کوم دی د فیدر شفٹ F6 دی ټیک ده شفٹ پلس F6 په دې باندې کلیک کړئ فیدر ولزو سر کوم 30% اوکې باندې کلیک کړئ ټیک ده او الټ بیک سپیس وهئ دا وګورئ تاسو سره فیدر اوس که دا سلیکشن تاسو په فوټوشاپ باندې دا کم سورواله چې دی د سپینوالي نه لري کوئ ډېر په مشکل باندې لري کېږي نو همیشه دپاره که تاسو یو تصویر چېرته ایډیټ کوئ ټیک ده بیکګراؤنډ ورته چینج کوئ ټیک ده نو هغه تصویر ته ګورئ دا تصویر څومره سایز کې دی نو د هغه سایز په بیس باندې هغه له فیدر ورکوئ ټیک ده نو بیا دغه ځای کې نه هغه کې بیا چاته دا پته نه وي چې یاره دا ایډیټ شوی دی که نه دی ایډیټ شوی ټیک ده اوس دې ته ګورئ که زه اوس ساده شان ورکوم ٹھیک ده په دې دواړو کې به اوس فرق دی زه زیرو کوم دلته واپس راشم کنټرول ډي کوم ٹھیک ده سلیکشن د ختمولو لپاره ډایرکټ شارټکټ زموږ سره کنټرول ډي دی صحیح ده دا مې زیرو کو او دلته راشم سلیکشن راوالم ګورئ په دې دواړو کې څومره فرق دی په فیدر الټ بیک سپیس مې وه وګورئ نو اوس که زه دا صفا کومه د سور د دې نه ختمومه ټیک ده نو زه په اسانتیا سره ختمولی شم خو ایز کمپیر ټو په دې سیکنډ ٹھیک ده دا سیکنډ چې کوم یو دی دا سیکنډ په اسانتیا سره ایډیټ کیږي او دا فرست ون چې کوم ما فیدر په اپلای کړل دا ډېر په مشکل باندې څه شي کی صفا کی نو ته همیشه لپاره تاسو په تصویر باندې فیدر اپلای کولای شئ فیدر دې نه سیوا کی کمیږي هم کدا دې نه ډایرکټ نه کیږي ٹھیک ده تاسو ما ډایرکټ زګین هم خو سلیکټ راشي دلته دا موډیفای په موډیفای کې بیا څه باندې کلیک کړئ په فیدر باندې کلیک کړئ ٹھیک ده ها دغه مسره ترازی په دې ټولز کې انټي الیاس باندې هم ځان پوهه کوي فرض کړه د سلیکشن راواخلم زبر یو ډاکومنټ کولاو کوم یو تصویر کولاو کوم فرض کړه تصویر مې کولاو کو او په دې کې د فیدر زما سره زیرو دا نه اپلای کی پته نشه چې ولې اپلای نشو ها بل زما سره د انټي الیاس اصل کې دا کار کوي ټیک ده په دې باندې هم ځان فوی کړل زما سره د اپشن هایډ دی پته نشه چې ولې هایډ دی ٹھیک ده خدا د څه کار کوي چې کله موږ دلته بیکګراوند اپلای کو ٹھیک ده دا ما اپلای کو او دا زغټ کما کنټرول پلس غټ مې کو ٹھیک ده نو په دې ځین کې دا سایډونه چې کمی کنټرول مزید پلس ټیک ده دا زموږ سره دین کې خی معمولی شان راته دا خی ټیک ده نه انټي الیاس اپشن په تاسو چیک کوئ ټیک ده دا بیا زموږ سره بالکل سلیم راځي او شان بر سره راځي صحیح ده دوی زموږ سره دلته سلیکشن فکسډ ریشو نارمل او بل چې کوم دی فکس سایز ٹھیک ده نو نارمل خو موږ دې ځای نه سلیکشن چې څومره تاسو راخلئ راغستې شي ټیک ده بل زموږ سره دا دویم سیکنډ چې کوم دی دا فکسډ ریشو سره دا زموږ سره غټیږي فکسډ ریشو سره غټیږي په فکسډ ریشو سره کمیږي ټیک ده ویټ او هایټ زموږ سره یو شان دی په دې کې صحیح ده دا بل زموږ سره دی به کې فکسډ سایز ٹھیک ده فکس سایز د دې نه کم ځای نه تړلې په فکس سایز سره دې نه تړل شي او دې نه ته دا سایز سیوا کول او کومول شي ټیک ده سایز ته سیوا کې فرض کړم 100 پکسل ماته پکار دی ٹھیک ده 100 پکسل ته بار ورکا دا اوس په 100 پکسل سره مو سره فکس سایز کمیږي سیوا کیږي دې نه علاوه ته ریفاین ایج دی نه پدې کې بیا د اپشنز ډیر دي دا بیا نیکسټ ټایم سټیم کې کار وکړو ټیک ده د دې نه علاوه پدې کې د نورم یو څو اپشن دي ټیک ده یو زموږ سره دی به کې الیپټیکل دی په دې الیپټیکل باندې هم ځان پوهه کوي ٹھیک ده بل سایز زموږ سره دی الیپټیکل مارکیو زموږ سره بیخي ګول لازم ٹھیک ده زه اوس هم چې ماته ګول سلیکشن پکار دی کمپلیټ ګول
خو دې لپاره هم تاسو شارټ کټ زیات ساتئ. ټیک ده. دا اوس زموږ سره ګول نه راځي. دا داسې ګول اولم نه کمپلیټ زما سره صحیح نه راځي. خیال هم دی چې چا ډېر پریکټس نه وي هغې نه شي کولی. نو تاسو په دې لپاره څه شی ډایرکټ نیسئ؟ شفټ به نیسئ. نو ستاسو سره به بلکل صحیح ګول دایره راځي. دا د شفټ سره بلکل کمپلیټ یو شان ګول دایره. ټیک ده. نو که تاسو سره شفټ نیو نه شفټ سره بلکل کمپلیټ ګول دایره راځي. او که تاسو بیا دا سلیکشن ختموئ، ټیک ده، نو سلیکشن د ختمولو لپاره زموږ سره د کنټرول ډي استعمالیږي. ټیک ده. کنټرول ډي سلیکشن یا دلته تاسو راتلی شئ سلیکټ او په سلیکټ کې بیا تاسو شي کولی شئ ډي سلیکټ لپاره ډایرکټ شارټ کټ دی کنټرول ډي او کدی ځای نه تاسو کوئ دغه ځای نه کیږي. ټیک ده. ډي سلیکټ. ٹھیک ده. سلیکټ او ډي سلیکټ دا پاس دی ختم. ٹھیک ده. دلته راشي او دا ډي سلیکټ په دې باندې کلیک کوئ کنټرول ډي باندې دا تاسو سره سلیکشن چې څومره تاسو هغې سره تاسو ختمي ډایرکټ شارټ کټ کنټرول ډي. نو اوس که تاسو ګول دایره ده، ټیک ده، دا مې راواغېست. اوس په دې پسې تاسو بل څه شی جوړوئ. ټیک ده. زه یم چې فرض کړه زه څه منګی شان جوړوم. ټیک ده. دا مې راواغېست نو زه به ایډ ټو سلیکشن ووایم او دې کې مې داسې یو بل شان راواغېست او دا سلیکشن زه اوس څه کوم دا سلیکشن دې خوا راوړم. ټیک ده. کم سایډ ته وړم کنټرول زیډ به یې کړم کنټرول الټ زیډ او دا سلیکشن به لږ معمولي شان داسې دې سایډ ته راوالم. ستاسو سره څه شی راغی؟ منګی د سره راغی. ټیک ده. که تاسو داسې هم نه کوئ یو سمپل داسې راوالی یو. ټیک ده. دې باندې کنټرول بیک سپیس الټ بیک سپیس ٹھیک ده. دا مې یو راواغېست. بیا بلته راشئ بل هم راواغېست. خو اوس مسله دا جوړه شوه چې دا یو سلیکشن سره زموږ سره دا بل ایډ شو. ټیک ده. تاسو ایډ کوئ مو کنټرول ډي کوئ. دلته راشئ بیا بل راولئ بل هم راواغېست او دې بل لپاره تاسو بل شان کلر ورکوئ. ټیک ده. زه وایم چې هغه کلر ورته زه چینج کړم داسې ټایپ کې کلر کړم. ټیک ده. الټ بیک سپیس مې ووه دا پکې بل راغی. ٹھیک ده. لاندې سر کې تاسو بل شان کلر اپلای کوئ. ٹھیک ده. داسې دلته به داسې اپلای شي کنټرول ډي تاسو سره به دا ختمېږي. صحیح ده. نو که تاسو څومره راخلی دي دغه ځای نه تاسو رااخیستی هم شئ واپس ختمولی هم شئ. کنټرول زیډ کوم زه. ٹھیک ده. ښه په دې باندې ځان پوه کوئ زیاتر چې کوم دی زه تاسو یو تصویر ښیم. مخکې موږ دلته په یو تصویر کې کار کړی دا یو دا تصویر دی. اوس په دې کې ګورئ دا ګول شان په دې شیز کې دا ګول دایره هم اخیستی په دې کې هم دا تصویر اخیستی دی. صحیح ده. نو که داسې تاسو کوئ دا ګورئ په دې سلیکشن باندې کېږي. په سلیکشن باندې به څنګه کوئ دا ګورئ یا لکه دلته چې دا موږ کم پانچ اخیستی دی. ټیک ده. دا ګول دایره هم اخیستې ده یا دې نه علاوه دا شی هم اخیستی دی. ټیک ده. دا هم تاسو دې پترو باندې کولی شئ. کوئ څنګه کېږي ګورئ ګول دایره مې واخیسته کلر مې پې اپلای کو. ټیک ده. بیا مې کنټرول ډي کو. کنټرول ډي مطلب دا سلیکشن ختم. بیا مې دلته راغوست پلیس تصویر ورته راوړم نو بیا به پلیس تاسو وایئ. ټیک ده. چې دې ډاکومنټ ته دننه تاسو تصویر راوړم بیا پلیس. دا تصویر مې د ګوټونو راوړی شفټ او الټ مې ونیو چې بیخي زموږ سره یو شان راکم شي. شفټ او الټ شفټ او الټ سره معمولي شان غټ. ٹھیک شو. انټر مې کلیک کو. دویم کار به دا تاسو وکئ چې دلته به راشئ په دې به رایټ کلیک کوئ او دلته د کریټ کلیپینګ ماسک په دې باندې به کلیک کوئ. دا به زموږ سره دننه پکې راغی. صحیح ده. که تاسو داسې نه شئ کولی ډایرکټ د دې لپاره شارټ کټ دی الټ به ونیسئ او دلته به دا ماوس راوړئ. ټیک ده. چې کله دلته د هغه شی بیا به په دې باندې کلیک کوئ دا به دلته زموږ سره کلیپینګ کې راشي. صحیح ده. نو سلیکشن کې موږ دا زیاتر دا استعمالو. صحیح ده. او بیا دې سایډونو دواړه دا یو کول او دا بیا دا سټروک ورکول دا بیا وروسته کار دی باندې بیا پوه کوم. د دې نه علاوه دلته نوی لیر او دغه بل دا ټایپ کلر فاست دا شیزم چې جوړ کړی دا لاندې شیزم جوړ کړی. ټیک ده. دې لپاره تاسو ډایرکټ دلته راشئ کنټرول ډي دا ریکټینګولر دا یو به راوالی او پکس ریشو نو دې ځای نه به راشئ دا به نارمل کوي. ټیک ده. دا مې راواغېست او دې له زه سور کلر وکړم نه الټ بیک سپیس ووهئ کنټرول ډي ووهئ. ټیک ده. چې سلیکشن زموږ سره ختم شي. بیا به دلته راشئ
دې سایټ هم زه دغه شان رالم خو لږه زه یو څه اضافه کوم ډېر کچې را سره راغی نو زه به څه کوم add to selection به ووایم add to selection شو او دې ته هم alt back space ډایرکټ زما سره کلر راواخلي او کنټرول ډي سلیکشن زما سره څه شو کلوز اوس دا تصویر زه کته راوړم نو دا دواړه به زه سلیکټ کړم دا او دا ټیک ده او دلته به راشم د مو ټول او دا به سې کته ولا دې منځ ته راوړم بیا لیکل به کې څنګه کېږي دا نور طریقه کار به کې څنګه کېږي په دې باندې بیا پوهه کوم نو دا مې ته صرف دې لپاره وکړه چې ګوره دا فالتو شیز نه ډېر اهم دی د دې علاوه تاسو به دې کې دننه بل څه شی څه بینر مینر جوړوئ ټیک ده نو په دې کې تاسو داسې دا اپلای کولی شئ دې له کلر ورکوئ ټیک ده خو دا بل ته راشئ نوی لیر به والئ او alt بیک سپیس به والئ کنټرول ډي به کې نو په دې کې تاسو لیکل کولی شئ صحیح ده د دې نه علاوه په دې کې نور هم یو دوه ټولز دي یو د موږ سره سنگل رو مارکیو تاسو ما سٹارټ کې ویلو کنه چې دا تصویر زموږ سره د فیکزل نه جوړ دی نو که تاسو وایي چې یاره زه دلته فرض کې یو تصویر راواخلم نو په هغه باندې به تاسو ډېر ښه پوه شئ تصویر مې راواخیست دا یو او دا کنټرول پلس دومره مې غاټ کړ دا اوس ګورئ دا تصویر زموږ سره د وړو وړو کوډګو نه جوړ دی کچي کچي سیلز دي په دې ځای دلته کلیک کوم ټیک ده دا ګورئ دا شمه یو رو دی دا زما سره یو رو سلیکټ شو که تاسو کالم سلیکټ کوئ نه کالم د پاره بل تراشي او دا کالم تاسو که خیال زیات تر چې کوم دی کابلیان چې کوم دی په دې کمیس کې هغه پټۍ شان کوي ټیک ده او مختلف یو تار چې کوم دی نه چینج مختلفي نو هغه تاسو د فوټوشاپ په ترو باندې دی په هیلپ سره هم کولی شئ ټیک ده دلته به راشئ که تاسو کالم سایډ کوئ ټیک ده نه په دې باندې به کلیک کوئ او که تاسو رو سایډ کوئ نه په دې باندې کلیک کوئ زه وایم چې یاره زه څه شی کوم رو سایډ کوم دا لاندې یخواله دا یو کالم می سلیکټ کوم اوس 8 ټو سلیکټ کزه اوس بل اخلم وسره زما سره یو نوې سلیکشن اخلي ازور لاسه ختمي تاسو راشي 8 ټو سلیکشن باندې بکلیک کړئ 8 ټو سلیکشن زم یو را سره دا پکار دی دو شو خو زم دې سره لوس چینج کلر پکار دی الټ بیک سپیس میو سور کلر اپلای کو کنټرول ډي میو دا فاست سلیکشن می ختم کو چې زه نوې سلیکشن راوالم بیا می دلته کلیک کو یو 8 ټو سلیکشن بل او دله کلر چینج کوم شین کومه ورله ٹھیک ده اوکے باندې می کلیک کو الټ بیک سپیس نشین کلر را سره واغس بیا دلته لاندې رالم یو می دلته کلیک کو بل می بیا دلته کلیک کو او دله کلر ورکوم په دې کلر باندې می کلیک کو دله دا ټایپ کلر ورکوم ٹھیک ده الټ بیک سپیس او کنټرول ډي وس تاسو لاشي کنټرول ماینس کی او واړه شان پکسل چې کوم دي زموږ سره کې هغه چینج خدا کار موږ په یو لیر کې وکړو نو دا زموږ سره کته پورته نه تاسو ما ویلو چې همیشه لپاره تاسو معمولی شان کارم کوئ دا د لپاره تاسو نوې لیر اخلئ دې لپاره دا وځه کته پورته نه وړئ شم او نه چینج کولی شم ٹھیک ده چونکې دا کار ما په دلته په یو لیر کې وکړم همیشه لپاره تاسو څه کوئ جدا لیر بر اخلئ نو دې نه دا تاسو د روم اغسته شو که تاسو کالم اخلئ نه کالم هم اخلئ زه تاسو د لپاره څه کوم نوې لیر اخلم کنټرول پلس می واه دا مې راغټ کو او دلته رالم یو او 8 ټو سلیکشن باندې می کلیک کو دا مې بل واغس دا مې بل داسې واغس 2 3 4 5 مې واغس او الټ بیک سپیس مې ودل مې کار وکړ ٹھیک ده کنټرول ډي مې کا کنټرول ماینس مې نو کوس ما سو کوی چې لکه دا کم دغه چې دا غستې دي دا کم لیر د چاغي سه دا مې نه پکار دا کم کلر لري په دې باندې د سترګ باندې کلیک کړئ بس هایډ وشي ځکه دا مې په نوی لیر کې کړل ٹھیک ده خو دا لاندې زموږ سره نه هایډ کیږي ټیک ده یا دې ځینې دا تاسو بزګین ته مړئ شي دې باندې کلیک کړئ کم ځای ته تاسو وړئ هغه ځای ته تاسو وړئ راوړئ شي صحیح ده دا زموږ سره او نننی کار ټیک ده د سلیکشن د لپاره ټیک ده په دې کې نور هم ډېر کار دی ٹھیک ده نیکسٹ کار به بیا ان شاء الله سبا کو ٹھیک ده په بل ویډیو کې د خیره سره سلیکشن کې نور هم ډېر کار دی په دې سلیکشن کې به تاسو ته ډېر ښه ډیزاینونه جوړ کړم په دې کې بینر هم ډېر زیاتې جوړیږي دغه نه علاوه ویزیټینګ کارت چې څومره ویډینګ کارت چې څومره ټیک دا ټول په دې کې جوړیږي ټیک ده دا به زه فریټ کې جوړ کړم خو چونکې دا تاسو بیسیک کار دی ټیک ده د بیګینر لپاره کار دی صرف تاسو دا ټولز پیژنئ ټولز څه کار دی ټیک ده زموږ سره اوسئ تھینک یو فار واچینګ